پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث دی که زه تاسو ته ووایم چې دا حدیث خالص د شورم والا دپاره دی هم دې اوسي د درواغو صفتونه به نه سره کوو نه به سره خطاباسو نه به دوکه سره ورکوو او خوا به هم نه بدوو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا په کاروبار کې څلور خبرې رالې چا په خپل کاروبار کې څلور خبرې راوستلې د الله رسول فرمایي کاروبار هم حلال دی ګوله هم حلاله ده دا تجارت هم حلال دی که دکانداري ده که شورم دی دا ټول حلال دی که په دې څلور خبرو کې یوه خبره هم کمه سوه د الله رسول واغه ته حرام ویلی دی واغه ته ناجایزه ویلی دی. اول خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته کله شی اخلې عیبونه به نه پکې لټوې چې کله شی رانسې سودا کوې خرید کوې عیبونه به نه پکې لټوې چې ستا په شي کې دا عیب دی. حال دا دی چې هغه شی ته خالي و ځان ته مطلب هغه سړی آماده کوې پیسې ورکموې د هغسې ارزانې ځینې غواړې په دې وجه باندې عیبونه پکې راباسي. اوله خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته خرید کوې عیبونه به نه پکې راباسي. په دې کې ښکاره مثال شورم والی چې کله د چا موټر د چا موټرسایکل هر شی چې خاص کر موږ ته په دې شورم کې ناست یو نو موږ عیبونه ډېر پکې راباسو یاره ستا موټر ډېر چلیدلی دی یاره دا کلټۍ سوی دی یاره په دې کې دونه رنګونه ستا یاره د دې خپلې پرزې خپلې نه دي. د الله رسول فرمایي عیبونه به نه پکې راباسي. دویمه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ته خپل شی خرڅوې صفتونه به نه کوې چې داسې صفا موټر دی په ټوله شورم کې وګرځه پلانۍ منم دا منم در کومه ځایه پورې مطلب په یو موټر کې عیب و عیب تا پکې ووایي په یو موټر کې یو صفت و چې یار پلانۍ صفت دی ما او تا مبالغه ډېره پکې کوو د بل شی ایرې کو خپل شی چې دی هغه سونه کو. د الله رسول فرمایي د بل په شي کې به عیبونه نه راباسي د خپل شي به صفتونه نه کوي. دوې خبرې پوره شوې. درېیمه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله ته شی خرڅوې تا ته دا در معلومه وه چې په دې موټر کې دا عیب ستا دا رنګېدلی دی دا جنګېدلی دی دا مطلب پنچ سوی دی دا کې پلانۍ سوی دی عیب ورته وایه. که تا ورته وویل چې یاره راسه وګوره چې د هر عیب دې زه ذمواره یم لیکن چې بیا یې بوتی بیا بل چا عیب پکې راویستی چې په دې کې دا پریشاني سته بیا یې تاله راوستی یا وروره زه خو د دې ذمواره نه یم ما هم دغسې اخیستی دی زه هم دغسې خطا ایستلی یم. د الله رسول فرمایي چې کله شی اخلي عیبونه به نه پکې لټوې چې کله خپل شی خرڅوې صفتونه به بې ځایه نه کوې چې کله د خپل شی خرڅ کړې عیبونه پکې و عیب ورښیې. څلورمه خبره دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي قسمونه به نه اخلې. په قسم درته وایم چې دا زما شی دا د یو وزارت دی دا د یو ډاکټر دی دا د یو ډېر غټ سړي دی په هفته کې یوه ورځ راایستی. شورم والا چې کم درواغ سره جوړ کړي دي په خدای قسم دا شورم والا په خپل ورته حیران دی چې دا مې څه ته راچم وکړي او څنګه مې خرڅ کړي. د الله رسول فرمایي که د دې څلورو خبرو تاسو خلاص واست ستاسو ګوله حلاله ده او که دا څلور خبرې کې یوه خبر هم راله دا شی حرام دی دا ناجایزه دی و دې ته بیا حلال ویل لا کفر دی عزیزه. ګپه به نه سره جوړوو که رښتیا کاروبار کوئ دا څلور خبرې د مابین ځه وباسئ او که نه نو بیا خو د درواغ په جهان کې که یو ډاکټر درواغ وایي زما او ستا یوه بیماري دی بله راورشئ موږ یاره دا ډاکټر د دې وړ دی سړی راوزړي. که مولوي صاحب راولاړ شو وروره بغیر د اوداسۍ لمونځ درکړي دا وایي چې دا مولوي صاحب سړی راوزړي او که بیا شورم والا دا چم وکړي هغه ته یې څه چم پکوي هغه د زړېدو وړ نه دی بیا ګپه مه جوړوئ څوک ما او تا ته چا باټ نه راکوي. په خدای قسم د الله رسول فرمایي ستا تجرۍ لره به په قسم باندې څو روپۍ زیاتې راسي لیکن دا به ستا په درد نه خوري دا به ستا پر تحصیل دا به ستا پر عدالت دا به ستا پر اغاخان اسپتال باندې لګېږي. تاسو یقین وکئ چې کوم چا د چا په وینه باندې روپۍ ګټلې ده په خدای قسم بیا پر هغه شي جنې تللې ده. دا قانون دی. د الله رسول فرمایي دوه کسان دي
یو سړی چې دی هغه هوښیار دی چالاکه دی پوه دی وروره بل سړی د خدای بیچاره دی اوس دی راولاړ سي دا موټر خرڅوي یا موټر جن رانیسي بیا دی ډېر هغه سړی پله وګرځوي بیا هغه شی د 10 لک روپۍ شی ورور دی په 8 لکه جن واخلي په دا صبایه ټایرونه ور صفا کړي دي په 11 لکه نه درکوي نو د الله رسول فرمایي ستا خو دا خیال دی چې دا ما خپل کمال وکوي د هغه غریب د هغه مظلوم طرفداره الله دی د الله رب العزت د هغه سړي څه انتهایی ډېر نفرت کېږي د الله رسول فرمایي چې هغه سړی د الله څه علاوه بیا بل څوک نه لري نو ټیک دی سړی د سرایي سړی رالی د زیارت د برشور سړی رالی سرایي سړی نه په پوهېدی په خبرو او بیا ما او تا دوکه ورکړله د الله رسول فرمایي د هغه سرایي سړی الله مل دی ستا نفس او ستا شیطان چې دی هغه مل دی ستا دوکه دی مل دی پیغمبر علیه صلات وسلام نه یو سړی را ول یا رسول الله دکانداری لرم کاروبار لرم خو چې کله مال پروت دی ګراک نه وي چې ګراک بیا مال نه لرم الله رسول ورته وفرمیل بغیر د اوداسه کاروبار مه کوه بغیر د اوداسه کاروبار مه کوه بیا هغه سړی ولاړی بغیر د اوداسه قطعا کاروبار نه کوئ بیا الله رب العزت ډېر مال ورکوي او ډېر دولت چې دی هغه یې ورکوي دا تاسو د ځانه سره کوئ عاجزانو بغیر د اوداسه او څلور خبرې در وښولې عیبونه مه پکې لټوه د بل په شي د خپل شي بېځایه صفتونه مه کوه که عیب پکې ستا عیب ور وښیه او قسمونه مو ورباندې اخله د الله رسول فرمایي چې کوم سړی په قسم شی خپل کي یا په قسم باندې خرڅ کړي د الله رسول فرمایي دا جهنمي دی په قسم باندې د الله ډېر عظیم ذات دی او ډېر عظیم نوم یې دی ما او تا د معمولي خبرې دپاره دا شی کوو د 15,000 روپۍ کمیشن دپاره ما او تا د دومره عظیم رب نم چې دی هغه استعمالوو د الله رسول فرمایي د الله په نامه باندې شی مه کوئ د الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا د الله په نامه باندې شی غواړي ته راکه د خدای دپاره دا شی او لعنت دی پر هغه چا چې د الله دپاره شی جن وغوښتی د الله په نامه او د ور نه کوي صحیح سلو دا خبرې په ما او تا کې ستا او داس کوه په خدای قسم چې الله رب العزت سړي ته حرامه ګوله ورکولی شي نو حلاله نشي ورکولی د حلال الله رب العزت تاکید کړی ته به حلاله ګوله پیدا کوې نو د حرام دې نه دی کړي ما تا حرامه پیدا کولی سو حلاله نسو پیدا کولی ولې یو ورپې حلاله پیدا کړو تر هغه 100 روپۍ چې مردار یې تر هغه دا یو ورپې ډېره ښه ده ما داسې ډېر کسه ما یو وخت کې دا سرکاري د مسجد دپاره یو 10 لک روپۍ منظوري سو چې منظوري سولې نو هغه سړي زه ډېر ورغلم هغه ول مولوي صاحب دا نو مطلب دا نو داسې کمیشن راځي زموږ داسې 100,000 د اخبار د فلانۍ په 10 لک روپۍ کې مسلمان سني شیعه نه چې دی به موږ وایي چې زموږ دښمن دی په 10 لک روپۍ کې 4 لکه 90,000 روپۍ راکړلې خو دا زموږ په کمیشنانو په دې کې ولاړې ټیک دی صحیح ده موږ خو څه پور نه و پر باندې بیا څو عمر بعد دا سړی کراچي له په موټر کې روان چې روان ولو نو بیا اکسیډنټ یې وکړي دا کم چا سره چې دی ولګېدی ټکر سلو هغه هم په موټر کې مړ سو دی هم پکې مړ سلو او عجبه خبره دا ده چې د چا سره ټکر وکړي اکسیډنټ وکړي هغه یې سکه دا کار زوی نو ما ته هغه دفتر والا وویل مولوي صاحب سړی خو دا رقم پیښه وسو ما دا به څنګه کېدلی شي ظلم مه کوئ په خدای قسم الله ستا ملګری